ده چې قضایي منځ په مسجد کې نه راګرځي د چا چې منځ قضا شوی دا په مسجد کې نه راګرځي او چاته به نه وایي چې ما منځ قضا شوی دی دا به چاته نه وایي امرد المحتار او تنویر الابصار 233 نمبر صفحه اول جلد کې لیکلي دي چې منځ قضا کول خو ګناه کبیره ده نو لہذا د ګناه بیا اظهار کول ګناه ښکاره کول دا بیا بل ګناه ده دغه تر هغه سخته ګناه ده نو قضا المنځ به انسان پټ راګرځي چاته به دا نه وایي دا به څوک نه خبري چې یار زه قضا المنځ راګرځم زه به د پلان کې زګي قضا المنځ کوم او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې مشکا شریف حدیث دی چې کل امتی معافا الا المجاهرین زما هر امتی به الله جل جلاله معافی پر ورځ د قیامت باندې لیکن چې په علل اعلانیه باندې ګناه کوي هغه به خدای پاک نه معافی دا علل اعلانیه ګناه ده چې منځ په کور کې قضا کړی دی په مسجد کې راګرځي او خلک په ځان خبرې چې مال منځ قضا کړی دی ځل منځ قضا المنځ راګرځم دا مکروه تحریمی کتاب لیکل دي چې مکروه تحریمی د مسجد کې بل منځ نه راګرځي قضا المنځ په کور کې به هم انسانان نه در خبرېږي بار به هیڅ څوک نه خبرې چې یار مال منځ قضا کړی دی ځل منځ راګرځم بتاو خدای سره خبر یاست راغځي پر انسانان ما خبرو دا بیا ښکارا ګناه د دې څخه راځي کل امتی معافا الا المجاهرین ما هر امتی به الله جل جلاله معافی مگر هغه څوک به نه معافی چې هغه په ښکارا سره ګناه کوي نو تنویر الابصار او المعتار لیکلي دي چې قضایي المنځ به په مسجد کې نه راګرځي بلکې دا به کړه راګرځي البته قضایي المنځ راګرځلاو پر دوه قسم باندې دي چې یو ته احتیاطاً قضایي وایي او بل ته متعین قضایي وایي دا قضایي پر دوه قسم باندې دي احتیاطي قضایي المنځ لکه چې یو څوک دا وایي چې ما ته خو معلومه نه ده چې د ما څخه به منځونه قضا شوي او که به نه خو بیا هم خامخا انسان یم ځواني را باندې تېره شوې ده د بلوغ وخت را باندې تېر شوی دی د بلوغ ما بعد کې زندګي را باندې تېر شوې ده خامخا د ما څخه لمونځونه قضا شوي مولوي صاحب اوس دا لمونځو طریقه چې د لمونځونه پر کومه طریقه باندې را وګرځوم را معلوم نه دي چې معلوم یې هغه ته متعین وایي نو د داسې انسان لپاره جواب دا دی چې کم چا څخه لمونځونه قضا شوي ده ته معلوم نه چې خامخا ورځ قضا شوي احتیاطاً لمونځونه راګرځوم چې دا رقم سړی د پاره د نفل تر مشغولیت دغه قضایي احتیاطي المنځ راګرځي دغه بهتره دی لیکن صلات تسبیح نه تهجد نه اوابین نه اشراق نه صلات الضحى د ساش منځ نه دغه 15 شپږ منځونه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دي دا دغه منځونه سړی کوي دا ثواب زیاتی تر احتیاطاً منځو او پاتې سول دا نور عام نفلونه سړی کوي تر دغه بیا دا بهتره دی چې سړی د قضایي نیت کوي مطلب مثلا څلور رکعاته فرض نیت وکړه مثلا څلور رکعاته فرض راوګرځو احتیاطي المنځ کچيري فرض کړه تاسو المنځ قضا شوی وو خدا پاګه کې ودرېدی کنه و قضا شوی په عین نفل کې په خپل ودرېد او د قضایي غیر متعین هغه قضایي چې معلوم نه احتیاطاً سره قضایي راګرځي د دې طریقه د قضا به څنګه دا به د سحر به 2 رکعاته کوي ډک د ماپښین به 3 رکعاته کوي 3 سره ډک د مازیګر به 3 رکعاته کوي 3 سره ډک د ماښام به 3 رکعاته کوي 3 سره ډک د ماښام 3 رکعاته به کوي هغه ډک ویتر به 3 رکعاته کوي هغه ډک دغه احتیاطاً منځونه چې دی هغه د سحر په وخت او د مازیګر د منځ باندې به نه راګرځي مکروه ځکه دا په ظاهران باندې نفل ګرځي او ویتر وو دا د ماښام 3 رکعاته دا به سره کم کوي دا به دا رقم کوي د ماښام 3 رکعاته ولاړ شولې 3 رکعات وکي دا بوم ډک وکي بیا بکشینه په 3 رکعات باندې اتحیات چې مکمل وول بیا به ولاړ شي یعنی سلام نه ګرځي بیا به 3 رکعات مر سره وکي ډک په 3 رکعات باندې کښینه ستلې سلام به وګرځي او دا غرانګ ویتر دی ویتر په 3 رکعات کې به دعای قنوت وای او بیا بکشینه پر 3 رکعات باندې اتحیات چې مکمل وول بیا به ولاړ شي چې ولاړ شي 3 رکعات به هم سره ملګری کوي 3 رکعات دی هم ډک وکي بیا بکشینه پر 3 رکعات باندې به سلام وګرځي دا احتیاطي المنځ احتیاطي قضایي المنځ دا به ولې دا رقم کوي کچېره د تاسو المنځ قضا شوی وو خدای ویتر و دا فرض د ماښام په هغه ځکه کې ودرېدل کنو قضا شوی نو بیا خو 3 رکعات نه پړل سنو بسلو رکعات نه پړل وګرځي 3 رکعات دیم شو وسلو 3 رکعات مستمل ګر کې غړي دته احتیاطي قضایي المنځ وای او کوم چې متعین منځي د تاسو فرض کې چې په پلان کې کال په پلان کې میاشت په پلان کې ورځ د پلان کې منځ ما قضا شو دغه بیا کومه طریقې هغه تر راګرځي که څنګه قضا شي
د سهار 2 رکعاته د ماپښین 3 رکعاته 2 رکعاته ډک بخالي د مازګر 3 رکعاته 2 ډک بخالي د ماښام 3 رکعاته 2 ډک یو خالي د ماښام 3 رکعاته 2 رکعاته ډک بخالي او 3 رکعاته وتر هغه بغه تر راګرځي ولې هغه متعین هغه معلوم هغه احتیاطاً دنه او نیت چې کډیر منځون د قضا سوي دا رقم نیت وکړي چې نیت کوم د زړه اخلاص منځ کوم 2 رکعاته فرض د اول سهار قضایي بیا د بل چې کوي بیا اول سهار ویل علم چې ختم سو اول اي چې وته د ما بین اول دا رقم اپشن مازګار ماشام ماحسن ارمن دا رقم دی اول یا اخر مجلس سره وای هغه کوم متعین قضایي منځ او که غیر متعین یعنی احتیاطاً قضایي منځونه فدې کې اول یا اخر سره وای چې اول ول هغه من چې ادا سلو اي په خپل اول اي چې ادا سلو هغه په خپل اول سو اړ په خپل اول باغه درجه ته په خپل راځي اول یا اخر سره وای دا قضایي منځو هغه چې معلومي یا معلوم نه چې ډیر منځونه